حروفو کې زموږ بحث دی حرفا التفسیر. حرفان دی اصل کې نون د تسنیه په اضافه سره پریوتو د حرفا اضافت نونو کو دغه التفسیر ته. نو تاسو ویلي دي چې نون د تسنیه او نون د جمع او تنوین د درې واړه عند الاضافت غورځېږي، ځکه چې تنوین یا نون دا انقطاع د یو کلمې د بلې کلمې نه راولي او اضافت اتصال راولي، نو ما بین الاتصال والانقطاع منافات ته. نو دې وجه نه دا نون د تسنیه او د جمع یا تنوین غورځولی شي. اصل کې حرفا التفسیر، دو حرفه د تفسیر. د خدای په خدایۍ کې د تفسیر د پاره صرف دو حرفه هغه موږ عربو کې بیا موندل. سمانه تفسیر د مبهم به کوي، هغه مبهم عام دی چې مفردی او کو جمله وي. یو طالب وي جاء الرجل اے زید، سړی راغله نو رجل مبهم دی، تاوی سړی هغه زید دی کنه، نو دا اے اولګېدو د هغې رجل ابهام په زیدون سره لرې کو. او یا به مبهم جمله وي، لکه یو طالب وي قطع رزقه، قطع رزقه اے ماتا، روزی ختم شوا. نو چې روزی ختم شي نو بیا په آبازو کې شپه شي. قطع رزقه سمانه قطع رزقه مبهم دی، لکه رزق سمانه تنخواه ورته بند نکړه، نه سړیا مړ شو نو هلته کې قطع رزقه مبهمو، نو موږ د هغې معنا وکړه ماتا مړ شو. او دی وایي دا اے او ان دی، فاے دا اے مثال به څنګه وي؟ لکه ته د قرآن مجید دا آیت قل واسأل القریة، او بیا روغلې ورپسې ووایه چې اے اهل القریة. طالبانو ته دا څرګنده کړي چې دلته کې کلمه د اهل مقدره ده، ځکه د کلي نه څوک تپوس نه کوي. کله خو عبارت د دیوالونو او د کوټو نه وي، نو چا د دیوال نه تپوس کړی دیواله څنګه حل دی؟ مراد د هغې نه اهل قریه وي، مجاز دی، مجاز دی. واسأل اهل القریة، نو دا اے مو چې راړو نو د هغې قریې تفسیر مو په اهل سره وکړو، اے اهل القریة چې هلکه دلته کې مضاف مقدر دی او دلته قرینه عقلیه ده، ځکه چې د قریې نه تپوس نه دی کړی بلکې د اهل قریې نه چې کوم نه تپوس کوي. کأنک لکه ته چې تقول وای تفسیره اهل القریة، ستاسو دې کې کأنک ده، کأنک تفسر، کأنک کأنک تفسره اهل القریة. وان انما يفسر بها فعل، په دې سره به تفسیر کې د یو فعل چې په معنا د قولي، په ان سره به تفسیر د داسې فعل کې چې هغې فعل کې د قول معنا وي، لکه امر کې د قول معنا شته که نشته؟ ته چې سړي ته امر کوې نو په خوله به کوې که نه به کوې؟ امر کې د قول معنا پرته ده که نه؟ ندا کې چاته چې آواز کې او وحی چې کوي الله تعالی چاته، خط چې چاته لیکي، دې ټولو کې د قول معنا پرته ده. نو هغه فعلونه چې په هغې کې د قول معنا پرته وي، نو دا ان به د هغې نه رستو تفسیر راځي. وان انما یفسر، ان چې دی په دې سره تفسیر کېږي، یفسر بها په دې سره تفسیر کېږي، فعل د هغه فعل بمعنى القول چې هغې فعل کې معنا د قول پرته وي، لکه دا قول الله تعالی ونادیناه، موږ آواز وکړو هغه ته. څنګه آواز مو ورته وکړو؟ داسې یا ابراهیم، دا ان دا ندا دپاره تفسیر دی. موږ ابراهیم علیه السلام ته څنګه ووایو؟ داسې مو ورته یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، داسې دی آیت انا کذلک نجزی المحسنین. ندا کې د قول معنا پرته ده. ته چې چاته آواز کوې نو په څه به کوې؟ په قول باندې به کوې که نه؟ چاته چې یو طالب آواز کوي په څه به کوي؟ چې به ورته آواز کوي. نو دې ندا کې د قول معنا پرته ده. ونادیناه ان یا ابراهیم. او دارنګه یو طالب وای
یو طالب وی امرته ما غتا امر کړو امرته ان یاتینی چلک ما تراش ما غتا امر کړو نو امر کوم د قول معنا پرته ده یا امرته ان يذهب الى المدينه المنوره ما غتا حکم کړو چې لاړ شه مدینه منوره ته او دارنګي كتبت الیه ان تحضر للاختبار هغه ویلو چې امتحان تراشه نو كتبت کوم معنا د قول پرته ده او حاکم د قول معنا پرته ده واوحینا الى ام موسی ان ارضعیه هغه ته وایي چې د بچی ته پای ورکوه دا بچی پولیس ته ما والا کوه فرعون اعلان کړو کم بنی اسرائیلی کرا چې الګ پیدا شي یکدم تانه کې برا پوٹ کړي تانه کې باغی پوټو کو سپایان برالو جلاد ور سره مغه کې به غالق قتل کو امر او پلار ورته قتل نو موسی علیہ السلام چې پیدا شون الله تعالی دا غدا مور پړ کې دا خبره واچول چې پای ورته ورکاو مې یریګا او فیدا خفت علیه او چې کله یاره په زیات شي د بیا یو صندوق کې واچو درې نیل کې پرې د بیغمه شته به انتظام کومه چنانچه په بکس کې واچولو خور ته وې چې دا رور دی په دغه دریاب کې وګورځه لیکن ته د لرې دی نه ګوره چې دا صندوق کم طرف ته ځي لیکن ځان باندې خلک مه پوهو نو پټه لاړله او ترخ کې پلو پټه کې پټه وړوکه ونې بکس نیولی او پاگی که موسی علیہ السلام چل دریای نیل کے غردولو بکس روان شو او دا ورطا گوری فبصرته عن جنوب اڑخنے ورطا قتل چکم چلاو دام روغن علتا ورالا بی بی آسیه کورتا غنهر تلو بی نتوی دا بکس کسی شاو دا بکس نیسا او غبین دا برس بیمارم و اگه چه بکس سلاشا بیماری بالکل ٹک شو اللہ اکبر دا خدا برکتو نا بکس دے چې پرایلی سبق موسی علیہ السلام او هر خلق قولول والقیت علیک محبتا ار یو خو او یلکه دا ماشوم خوږ ښکاري خدای خبر ده کم نه کوهستانونه براغلی نو شابه یلکه خضر اولی چې د کوم خود پسینو کې پي د دنیا خضر علی چې نام حاصل کی لیکن موسی علیہ السلام باندې خدای پاک ټول تی حرام کړو وحرمنا علیه المراضع پدې کې موسی علیہ السلام خور خو ولا یاره ماته د کور خلق معلوم دي یاره هغه به د بچی خو تربیت کوي رښتیا د مورم سوزیات خو تربیت کول شي بی بی اسی شابه ویني دا ماشوم دی جنې سره دلاره شه دا درته یو خدای خي ایته څه پته چې دا خو خور ده نو الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام مور ته بیا بوتلو دلته ویل ته بوتلو پای ور کول بیا راتلو چړې مطمئنی خیر نو هغه کې راځي وا او حینا الى ام موسى ان ارضعيه وحي كم دا قول معنا پرته دا وحي بالقول نو دې درته وایي چې ان انما يفسر بها فعل د دې تفسیر کې به فعل راځي چې هغه په معنا دا قول صراحتا قول بني ګوره دا قال نو سبحان راځي بلکې هغه کې به معنا دا قول پرته وي لکه دا قول الله تعالی وناديناه أي يا إبراهيم فلا يقال قلت له أن اكتب دا بنوي قلت صراحة منوي چې معنا دا قول پکېوي دا غي تفسیر به دغه چې قول اخو بیا مقوله غواړي دا مقوله په سر کې خو ان پکاري بیا نو هغه باندې فلا يقال قلت له أن اكتب اذ هو لفظ القول دا په خپل لفظ دا قول موږ وایو چې هغه معنا دا قول چې دا قول معنا دا قول پسو خبرو کې را دي او وحی کې په ندا کې په کتابت کې په امر کې د سلورو کې دا قول هغه معنا پرته ده فصل بل فصل له حروف المصدر اضافت حروف مصدر ته د ادنا ملا